مولانا مقتدى شاہ صاحب محترم تا اجتماع جوڑا کرے دا اللہ دل اجتماع قبول کی اصل سے جنو قبولیت سے گوئے کہ تدوہ رکعتا نفلو کہ اللہ پنس قبول شی دا غنیمت دے او کتا شل رکعتو کہ قبول نشی ماسس کرے دا اللہ دل محترم رور مولانا مقتدى شاہ صاحب دا خواری و دا محمد بخبر دربار کے قبول و منظور آمین دمارو رب العالمین و قرآن شریف کی پدے آیت کی اعلان کی علامات جستا سمخ کے ورس کہ اے دا ایمان خاوندانو تو انفسکم و اہلیکم نارا زانونا او خپل بچی دا کور خاوندان دا جہنم درور نہ بچ کے کمو وقودها الناس والحجارة کہ اگر دنیا ورنہ لاغی کانی و انسانانی اشاک بے انسانان و کانی بھی دنیا کے خوچے اور کی لنشی و رمر دے اور پہ ختمی گی انسانان پہ پکے اوگر دے و غرغن لکی گی بات او کانی دا کویلش و یا دا چونے کانی یا پدی قرون کتا سے معدنیات کی جو ڈمبا میں دی جوڑیں گی دا وقت کے اوپر دولیش او چکم و بوتانو کافران و عبادت کو و بوتان پر کے اوپر دائیں انکم وما تعبدون حسب جہنم من دون اللہ حسب جہنم دا باوس اوپر دائیں کہ دا کان وجود سر لگی دا وجود لقیگی او دیبا نور پریشان شی دیبا ویچ مخد دی بطان عبادت سلکاو ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ ذلفا مخدیل عبادت کو کی دیبا مخدیتا نزدیک یا مقبلا ورکی پراتے علیہا ملائکت غلاظ الشداد او دا سے فرشتے پہ مقرری جدرنم سختی و جبنم سختی پشیرانا نرمی او پجبا بس سخت رکل کئی تو لخیان بہتا چغی ہوئی چغی کہ مو خوص وزیدو میرا بانیو کہ مو کو باسے اغیب ہوئی علم یقتکم نذیر تاسو را پیغمبر نورا دنی تدی عذاب نے نویرو لی اور انہوں دادو لخیان با پدی قلو لاسونو چرکون لگئی يوم يعد الظالم على يديه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا چغب وچی اے افسوس جمال پیغمبر لرنی ولی بسخبا دا حضور پاک زمانہ کی چکم تیر دیغی بداوی اور چکم دا حضور پاک دا زمانے نا پس دے دورون کی تیری دیغی بسوی ارمان کہ دا پیغمبر اللہ چی ما تعلیمان و خودلا دامنی ولی ونو سخبا یا لیتنی لم اتخذ فلادا خلیلا افسوس یو پلان کی سر مناستا وعلا تباکلا اگر گمراہ اکرام اگر دا عالمان و دا حافظان و ندر اکرام دا مسکر دا چغی ہوئی دا دقا اورنا دا دوزخ زانونا بچ گئے او بچی بچ گئے اور زمانو دا دے اور دا بچ گئے دو لوے ذریعہ کل دنیا کے ہموں اسی کو ہر ساری دنیا لمن 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 آخرت یہ دے آخرت کی جنت یہ دے اور دوزخونا دا منگیر کلی کے لفظ عذاب بامرازی لوے غنیمت اور لوے کامیابی دے انسان دا پاردادا درتا اگا شیخ خوبیم کہ کم زمان وقت اولاد لے پخون ادا دی چیتا سے میرا بانیو کے تاقبل بچی علم توقف کے عالمانے جوڑ کے تاقبل بچی حافظان جوڑ کے عالمان و حافظان جوڑ کے قسم دل احساس و دا نجات و دا کامیابی ذریعہ زمانو من یو بوٹی دا سر روپو چی کاملا واقعی یو بوٹی تاغی سونا خیال ساتھ خد سر پی جنگم که بوٹی دا روپنی دیشو ساوة السلامة الغورن او سورة التعبيد والتعبيد
लेकिन दकीरकुनो रुको दकीरकुनो न बची दरुको द बची को परवाह न साथ बची बर्बाद शुदा मन लगी बची बेदीना शो बर्बाद शो बेलमाद शो नशियान शो बर्बाद शुदा मन बची और कसर दे पर खिलाकम बेदीना बची भी दास्तान पकारी अगर बचे बड़े पकारेगी कि कम बची दीनदार है दीनदार खुदा मेहनत होती है जब डेढ़ में काबिर वो स्टडी हो सके जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दादू रबी शख्सियत के अल्लाह जो कर दादा चादा बरकत दादा मोर द मेहनत द बरकत बुखारी को सर मोर कर इल्म पर से मोर कर दो इमाम अहमद इब्न हंबल द हुजूर पाक द लसलफ व अहादीस और द आसार व हाफिज लारी दे द दो कारो के लारे वापस छवे द टोल अखबारी मोर करे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इदा लो शख्सियत दे अल्लाह जो करे द अखबारी व सर चा करे द मोर करे मदरसा के दाखिल करे और पैसे में वापस ले गए गर्जोले में वापस पैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जलवे शख्सियत के जोड़ से ने तमाम दाला ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जोदरदा पकवा पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश ता यौमल को ता बिल्कुल नो आदल नदे करे वाले मशरिकी इंडिया और बांग्लादेश का सफर तो जो आपस रहा नमूर तनास नमूर ले पड़े पूजों को चापी को बच्चे दमें तो ख्याल चाहते खां तमोर अपना ख्याल चाहते उधर पाक फरमाई रिज़ा रखी रिज़ा वालिद पे एतबार नवसत तमोर लिखदार के वे का खुदा खुशाले मोर अपना खुशाले और सखत और في سخط الوالد لا امور د خپق له الله د خپق زما خبر استاقوي پدې بهاور کوي د چا مور او پلار جام دي یا دواړه یا یو لاس کې شام بس شکر دی خدای دې ولا نورم جون ورکړي زما خبره مانه هر ما سلطان بیا ما هم د کور دلار شه مور او پلار زما یو پینځه منټه چاپی کوي هو ولا الدور كمان او المور ده يعملها رمضان او بديوجو نو ابدا توي بس بچي بهنا ما استاد نه ورته ده خپل ثواب ده بديوجو ولا الدور يا مور لا ورشا ابدا نه پریږي انا خپل ثواب ده بديوجو ولا الدور ده مور پلان نه مخه پکېږي کمزوری دی خامخا کله رټل کې دماغ کمزور شي کنه نو دا به کوي دا نه پس ان شاء الله غریب ته چې دعا د توبې کې نو الله خو ویني کنه ولنه په دعا او قسم دې د مور او پلار چې چا قدر کړی چا قدر نو اخر په خدای دې او دنیا ولا کوي او که چا د مور او پلار په عزت کړی او په قدر کړی نو آخر په تباہ په دنیا کې تباہ ده نو په کلی کې الګ په مور سره به جګړه کول ډېر زیات دي یو ځلې مور دونه والي و چې موږ کله غریب رانو دا ټول لاسونه شنه تحقیقي او بینه کې پیلې بیا ولا ماما هم پټه وکړه نو ما ته چا وایي چې الګ نه جوړلې او تاسو کې راځي مې نه د دې سپیره تاسو نه مهمانیت دا کړې کدا مرشد جنازه نه زما مخکې مور والده نو ماته یو مفتدي وایي وي ته راشه درته یو ناشنا شیخ یم دې تپوس کې زما غرض مې څه دي وی لیوني سپي چې چلی دی او پټاټ کې پروت دی او چې غوږ وردننه کې داسې سپي ټیټ کې وی د دې خېټې نه د سپو د بچو اوازونه راوچي او دا نه چې څوک لیوني سپي وچیچي که د خېټه کې سپي پیدا کېږي داسې نه پټېټ کې په ډاکټر کې لیکن دا الله ښه مخلوق کا د دنیا خلک یې تماشې راتلل غوږ به ورته نږدې کړي چې انګار به د سپو اوازونه به ترې اوچتېدل د
زمون باباجي خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه ای پلار روانو یو سړي پلار را پرځولو د پاسه په ناست او لته بیا ورټولې او ته وی ارمان چې پلار مې ګنې ډېر غټ دی وی ما ته حالې اوچت کړ پلار مې اوچت کړ بیا پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ولیدل څونه ووهلم په دې لار او دلی م راته وویل وی ما ورته ویل چې پلانکي یاد دې شي په دقه ځای تا خپل پلار را پرځول او زه در باندې راغلم ګوره زه در باندې راغلم او دقه چل دې کړی و لکې به دې ورکولې او تا ورته ویل چې ارمان مې پلار مې ګنې ډېر غټ دی کړي دي که نه زمون باباجي به خبره کوله وی دا ما په سترګو لیدلي دي چې الله هم د هغه سړي نه بدل هم پاک قضا اخیستی د مور او د پلار به احترام کوې قدر به کوې دا خو واده شو انشاءالله که درس به کوې او دلنه به ورته دعا شول ته خو ما خبرې ګورې اصلاحي نو زه ورې ولکم دا مور ورته وایي وی معین الدین بچی ډېر خوشحاله نه او دې مورې ولې بنې خوشحاله وی دا موجوده سفر کې اوس ما کوم وکړ په دې سفر کې الله زمانه مسلمان ته ډېر خیر ورسوي او انسانیت ته خیر ورسوي او یا زره کافران خدای زما په لاس مسلمانان کړل او اووه لکه په زمانه مسلمانانو زما په لاس بیعت وکړه او خدای پاک نیکان کړل نو خوشحاله بنې نو مور ورته وایي وی معین الدین بچی دی که ستاسو کمال دی دا خو زما کمال دی دا خدای فضل دی خو زما کمال دی هوښیار و عالم وی ښه مورې ستاسو کمال دی ته خو کور ناست دی منډې خو مه ووهلې شاګردانو مریدانو خو ما ته خلک راغونډ کړل تقریرونه خو ما وکړل شپې خو بار ما روڼې کړې په لارو کوڅو کې ګشتونه ما وکړل بیعتونه ما سره خلق وکړل تسبیح ما خلق لاس کې ورکړئ ستړي زه شوم ورته ویل زما کمال دی نو مور ورته معین الدین درې خبرې واورئ وی دا تا نه چې کومه ملغلره جوړه ده او څوک درته مولانا صاحب وایي څوک درته پیر صاحب وایي او څوک درته صاحب د طریقت او شریعت وایي او دا خلک د په لاس بیعتونه کوي او خانقانې ده او دا خلک د شاګردان دي رښتیا ووایه دا شخصیت الله جوړ کړی دی خو د چا په برکت دا زما په برکت ته خو ماشوم وې ستا خو لوبې خوښې وه ته خو به تښتېدې را تښتېدې او ما به د مټې ونیوې استاجي سره به مې کېنولې چې زه تعریف د ورخه او بازه بازه ما به د مټې ونیوې مدرسې ته به مې بوتلې ما به د مټې ونیوې او حافظانو سره به مې کېنولې ته خو به تښتېدې پټېدې به که ما در سره خواري نه وه کړې دا نه دا مولا نه شو جوړېدی دا پیر دی نه خدای نه جوړاوه جوړولی شو خو نه یې جوړاوه که ما خواري نه وې کړې ته خو زما خواري به زما محنت و وړوینې پر سر او پورته پر سر به درپسې په دې لارو کوڅو کې ګرځېدم چې خدای زما بچې نشیانو سره کښېنني خدای زما بچې ګمراهانو سره کښېنني لوپرو سره او جواهرو سره کښېنني رښتیا ووایه چې دا ملغلره درنه جوړه ده دا زما د برکته ده ماشومان خو د ماشومانو سره لوبې خوښې دا خو ما تا به تښتېدې او جوړل به ما به ستا جګه وکړې یو مورې دا پته ولګېدم چې د بچي په کمال کې د چا محنت دي دا مور پلار غریب خو سهار ولې دوکان ته ماښام را پیدا شي مزدورۍ له ولې مازدیګر را پیدا شي ستړی ستومانه نوکرۍ له ولې مازدیګر را پیدا شي ستړی ستومانې ټول تربیت دا مور کوي خو د پلار پکې دخل شته ګورئ پلار مور ته وایي دې بچي خیال ساته مور پلار ته وایي دا بچی مدرسې ته بوځه دواړه به یو بل سره په دې کې تعاون کوآپریشن کوي او چې کله ماشوم د مور نه مني نو پلار ته وایي نو پلار څپېړه ورکړي پلار یې ووهي ویې نو کامل بچی ته جوړېږي د دنیا دا دومره ډاکټران او انجینران او دا لوی افسران چې جوړ شو دا خو په خپله ځان نه نه جوړ کړی دا خو همدې مور او پلار سره خواري کړو دا څیزونه چې جوړ شو نو د علم او د دین دپاره دا محنت نه کوو دویم ورته وایي وایي معین الدین بچې دویمه واوره
وی چې ته کله د الله د دین دپاره وځې او محنت کې نو زه کار کې نه سم لمزم مصلې ته وخېږم او دعاګانې شروع کړم زما لپه لپه دعاګانې درپسې در روانې وي ویم خدای زما بچې ستا د دین دپاره ووایه یا الله راځه په لاس و کافران مسلمانان کې او یا الله راځه په لاس باندې په دمله نیکان کې نو حضور پاک فرمایي چې د مور پلار دعا غایبانه د بچي دپاره خدای پاک قبلوي زما دعاګانې درپسې روانې دي منې که نه یو مورده مې نوسته او یې بچې درېیمه مې ووایي وی چې ته کله زما په غېږ کې وې او ما تا له پی درکول پی داسې وخت په ما نه دی تېر شوی چې تا له ما بې اودسه وخت کې پی درکړې ما به اودس وکړه نو ته به مې سینې ته واچوې نو پی به مې درکول نو تا د هغه ښځې پی څکلي دي چې چا به تا له پی له اودس کوه نو دا ملغلره به دنه خدای جوړوي که به نه جوړوي مور دومره محنت د بچي سره کړی دی څه لپاره یې کړی دی د دې دپاره یې کړی دی چې خدای پاک زما دا بچي دینداره کړي نو خواجه معین الدین اجمیر رحمت الله علیه ته جوړ شو اجمیر شریف کې قبر دی او نن هم د دنیا خلک روان دی د هغه قبر لا هندوان او سیکان په اسلام نه مني یقین کوئ چې هندوان او سیکان هم د هغه قبر دی دا ټیک ده چې هغې خپل شرکي اعمال به کوي انډیا ده ولیکن د هغه قبر لا هم دی نو بدرون زما مقصد دا دی چې مشرانو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ په دې خپلو بچو محنت وکړئ د دې بچو نه عالمان او حافظان